رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله د ټول عبادو د پاره نمونه راستولی دنیا کې او دغه آیت کریمه چې ما ستاسو په وړاندې ولوستو تقریبا په هر جمله لوستل کېږي دا هم په سوره احزاب کې د کوم تذکره چې نن سبا چلیږي. نن سبا مسلمان پریشان دی او په حل باندې نه پوهیږي او حل ډیر آسان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه خپلول هغه باندې عمل کول دا د هر مشکل نه د خلاصي لار ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې د الله جل جلاله سره د تعلق مختلف طریقې ټول بیان شوي دي تفصیلی او دغه سیرت طیبه دا دین اسلام دی او دین اسلام دین فطرت دی، یعنی د انسان د طبیعت د مزاج د زوج مطابق دی. کوم شی چې د ذوق او د مزاج مطابق وي باغې باندې اصل عمل ډیر آسان دی. د دنیا ټول ادیان باطل دا پدې کې د انسانیت د مشکلاتو حل نشته او دا صرف او صرف دین اسلام کې او د ټوله د دنیا د ټولو ادیانو باطلو په مقابله کې په دین اسلام باندې عمل کول دا ډیر زیات آسان دي او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې ځکه چې دین قرآن کریم کې نازل شوی لیکن قانوني حیثیت سره او هغه عملی طور سره رسول الله صلی الله علیه وسلم منتخول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دا غینه کتابونه ډک دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جن حالات دا د قرآن کریم تفصیل له ای وضاحت ته قرآن پاک کې کوم ځای اجمال له دا غي تفصیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه قرآن کریم کې چې کوم ځای ابهام ده دا غي تفسیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه د غزوه خندق تفصیل بیانې دو چې کله مشرکین لاړل دلته الله پاک فرمای ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الله جل شانه کافر واپس کل بغیظهم سره د غي د غصه خپل ګوتی چې چله او غصه په خپل ځای پاتې شو غصه سړه نشو ځکه چې مسلمانانو ته هیڅ قسم نقصان نه رسول خپل تاوان وشو د خوراک سقاق سامان وسره ختم شو او بیا درې کسه چې کوم دی نو غټ کافر هغه پکې مردار شو او دا غي نه علاوه تکلیفونه او مصائب ته جدا ورسېدل. په دې حالت کې چې د مسلمانانو هیڅ زیان او تاوان نه کو دی واپس لاړ لم ینالو خیرا. الله جل جلاله فرمای د دې مشرکین الله سته هیڅ قسم خیر رانلو او وکف الله المؤمنین القتال او الله جل جلاله د مؤمنانو د طرفنا د قتال او د جنگ لپاره کافی شو. مؤمنانو ته تکلیفونه وو لیکن الله جل جلاله مشرکین ته ماته ورکا او پدې کې الله جل شانه رعب د مشرکین په جوړنه کې واچول او تاسو ته ذکر شیو چې فرښتې په دې جنگ کې هم راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سحر د شپې مشرکین لاړل په سحر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو سره خپل ځای ته مدینه منورې ته واپس رالو د خندق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غربې په وخت کې کور ته ورسېدو. مبارک هغه لباس چې کوم د جنگ وغی کوسولو هغه کوسکو او لامبلو ته غسل ته ځان تیارولو چې په دې کې ور اٹکېدو دروازه اٹکېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې دروازه چا اٹکولا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه وخت کې دوه روایت دي. بعضی وایي چې ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها کرو
او دویم قول پکې د بلې ام المؤمنین هم شته. راجح دا ده چې ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها په کور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دروازې ته رالو، جبریل علیه السلام په دروازه کې ولاړ دی په اس د پاسه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي نن سبا په مسجد نبوي کې په دغه اړخ کې باب جبریل په نوم باندې دروازه هم شته، هغه نوم ته منسوب کړي ده. دا ضرور نه ده چې دا هماغه دروازه ده، ځکه چې په مسجد نبوي کې توسیع شوي ده، اگر که دې طرف ته توسیع دومره نه ده شوي، لیکن به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د ازواج مطهراتو کوټګۍ هم دغه لین باندې وي، کوم طرف ته چې دا باب جبریل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه دروازه خلاصه کبار اوت، نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې تاسو لکه د جنگ وسله کوزه کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې آو جنگ ختم شو. جبریل ورته وایي چې ما او زما ملګرو خو لا وسله نه ده کوزه کړې، موږ په هماغه حالت کې او موږ مشرکینو پسې لاړو تر حمراء الاسد پورې، یعنی د ابو سفیان لښکر د قریشو او غطفان دا چې کله واپس نو جبریل ورپسې روان، فرښتې ورپسې لاړې. حمراء الاسد نومې ځای دی د مکې مکرمې نه بهر، هغې پورې موږ دا خلک وزغلول او د فرښتو زغلول لاسې که په نظر نه راځي، فرښتو لښکر سره د کافرو په زړه کې روب پروزي. او دا الله جل شانه دا مدد اوس هم د مؤمنانو سره په شرط د دې چې مؤمن په خپل ایمان باندې قائم او ټینګ ولاړ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اوس هم د مسلمانانو په دې وخت کې د کافرو سره د جنگ په دوران کې داسې واقعات او مشاهدات شته چې په کافرو باندې روب پروزي او د مسلمان په باره کې مختلف ګمان کوي. بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې څه چلې وي، بنو قریظه چې هغوی د خپل وعدې او د لوس خلاف ورزي کړي د هغوی سره جنگ ته تللي، او ته مسلمانانو ته ووایه چې فوراً بنو قریظه طرف ته روان شي او زم دا دی زم. جبریل علیه السلام د هلته نه روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کور ته راغلو، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي بعضې د سیرت کتابونو لیکلي دي چې ما د دروازې په ود کې کتل، نو ما دغه سړی لیدو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه اس ته ډډه لګولې وه، داسې ولاړو او هغه سره یې خبرې کولې. وی ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله دا څوک؟ ما ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تا ولیدو؟ ما ورته وی چې یا رسول الله ما ولیدو. وی ما نه تپوس کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ستا څه ګمان دی دا څوک؟ ما ورته وی چې یا رسول الله دحیة الکلبي. دحیة الکلبي دا په مدینه منوره کې صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو، او د ډېر حسین و جمیل صحابي، او عموماً چې به جبریل علیه السلام انساني شکل کې راتلو نو د دحیة الکلبي په صورت کې به راتلو، چا پیژندو نه، هغوی به وایي چې دا دحیة الکلبي رضی الله عنه. او دحیة الکلبي رضی الله عنه د بنو کلب قبیلې سره تعلق، هغه چې به ګرځېدو د مدینې په کوڅو کې نو دا صادر به کپړه به چپوټې به په دې سر باندې داسې اچولو چې مخ به پکې پټ کړو چې اسینی زما په وجه څوک په فتنه کې مبتلا شي. دومره به احتیاط کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه چې نور بعض صحابه د سفارت په سلسله کې نور بادشاهانو ته استول او خطونه به ورکول او خپل پیغام به هغوی ته رسولو، دغسې به عموماً دحیة الکلبي رضی الله عنه هم استول، ځکه چې هغه زمانه کې دا رواج و چې د سفارت دپاره به انتخاب د هغه سړي کولو چې هغه به قد و قاټ او حسن و جمال کې ښایسته و، نو هغه کس به بادشاه سره استول. نو وی چې یا رسول الله دا خو دحیة الکلبي و. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه دا جبریل و، او ما ته یې وی چې بنو قریظه سره جنگ کولی ځکه چې هغوی لوز مات کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو کې اعلان وکړو. حضرت بلال رضی الله عنه ته وی چې ستا آواز اوچت اعلان وکړه شاب بنو قریظه ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اعلان کې دا وفرمایل
چې ټول صحابه بنو قریظه طرف ته روان شي او لا یصلین احدکم الاسر الا فی بنی قریظه پتا شو کې د مازیګر مز څوک بل ځایونه کې بنو قریظه ته مز ورسوي د مازیګر رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ مز د مازیګر بنو قریظه ته ورسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل هم هتیار خپل راواغشتي زغره واچوله او نور هتیار او رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو بعضی روایاتو کې راځي چې په اس باندې کېناست او بعضی کې راځي چې په حمار باندې کېناست چې مونږ وته خر وایو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ ته استادانو وی چې په مدینه منوره کې به خلکو سورلی په حمار باندې کوله او مونږ ته استادانو وی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورلی تذکره راشي نو د دې ترجمه په پښتو کې او په خپل ژبه کې مکو په اردو کې وته ګدا موایا او خر وته په پښتو کې موایا ځکه چې زمونږ په ژبه کې دا لوس پکته او بل چې د مدینه منورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ کې خصوصا خرونه هغه بداسیو لکه د قشرو په شان غړ مونږ یو ځل بدر تراتلو په هغه زړه لاره باندې چې کوم د بدر ده نو وادي روحا بیر روحا په لار کې راځي د مدینه منورې تقریبا 70-80 کیلومتر لري ده آلته چې مونږ ورسېدو هغه کوی څخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي وبس کړي او غړو انبیا او دا غي کوی وبس کړي نو دې ته وادي روحا وای آلته چې مونږ وبوس کړي ما غیر چا پیر قتل نو دا خورنه په نظر شو نو هغه رښتیا غټ غټ خورنه نو زمونږ د دې علاقې دا هډیر واړی هغه غټ نو بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی باندې یا په اس باندې سور شو په شاتورا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روان شو بنو قریظه باندې په حوالی کې و او دا د مسجد نبوی نه تقریبا 4 میله او 6 میله مسافت کې دا خلک پراتو او د دې ځان ته مستقل قلعه او د دې قبیله و دا غي تذکره مخکې شوی د بنو قریظه بنو نظیر او د دواړو په منځ کې وړ قبیله و بنو قینوقا او غټي قبیله بنو نظیر او بنو قریظه وي د بنو قریظه نه مخکې بنو نظیر د دې ځنه جلاوطن شیو دا غي تذکره تاسو ته مخکې شیو رسول الله صلی الله علیه وسلم چتلو نه بلار کې د بن انصار سکسان ولاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او غي تیار روتی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انتظار کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نه تاسو کو چې تاسو باندې څوک تیر شو په دې لار وی چې او یا رسول الله سړی تیر شو وی څوک په دحیه الکلبی په اس د پاسه سورو وی تاسو ته سوي او مونږ ته دا وی چې د الله رسول تاسو پسې را روان دی او شابه زر کوي ځان تیار کوي بنو قریظه ته ځي د کافرو سره جنگ او قتال دا د الله جل جلاله سمره خوخته دا الله د فرښتو سمره خوخته چې څوک د الله سره غداری وکي دا الله د دین سره غداری وکي دا الله د پیغمبر سره غداری وکي هغه ذات چې انسان یې پیدا کړی دی هغه ته رزق ورکوي دا هغه تربیت کوي دا هغه خصمانه کوي او بیا دې دا هغه پیغمبر نه مني او الله نه مني او د الله دین نه مني او صرف دا نه بلکې دشمنی د پیغمبر سره واخلي او د مسلمانانو سره دشمنی واخلي او سپک او بد رد وته وي او اهل کتابم وی کتاب هم لسته او بیا د کافرو د مشرکینو سره ملګرتیا اختیار کی او د مسلمانانو خلاف بیا دغه ملګرتیا کوي چې دوی ته نقصان رسوي او د دوی استیصالو کې جوړي وباسي نو هغه قوم چې هغه ته پیغمبر راغلی خصوصا پیغمبر راغلی کتاب راغلی دی يهودو موسی علی السلام منلو او دی تورات منلو چې کوم کتاب په موسی علی السلام باندې نازل شو او هر موقع باندې غداری کړی د شرط وسر سیدو د خپل ځان د بچکولو د پاره کله کله ظاهری طور سره مصالحه کړی لیکن دا د الله او د الله د رسول او د فرښتو دغه جنگ دومره وخت دی چې جبرئیل علیه السلام په لار تلو خلکو ته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته روان دی شاوی زرک نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې دا جبرئیل علیه السلام حضرت انس رضی الله عنه فرمایي
چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جبرئیل علیہ السلام خبر یو کې او جبرئیل څنګه روان شو نو موږ قتل د بنو غنم د قبیلې په کوسو کې دا دوړه داسې اوچتې ده. بنو غنم په مدینه منوره کې یو قبیله وه او د هغې چې کوم ځای کې آبادي وه د هر چا خپلې خپلې محلې وې لکه څنګه چې دلته کې محلې وي دا د میانګانو مالت دی دا د ملایانو مالت دی دا د فلانکو دی دا د ډینګړو دی هر یو قبیله یو ځای پاتې کېږي. بنو غنم قبیله وه نو د هغې په آبادۍ ترمنځ چې کومه کوڅه وه حضرت جبرئیل علیه السلام سره د فرښتو په هغې تېر شوی. نو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې موږ ته څوک ښکارېدل نه خو هغه ګرده او هغه دوړه چې اوچتېده نو هغه غبار من موکب جبرئیل د جبرئیل د رفتار د وجې نه هلته په هغې کوڅه کې دا دوړه پورته شو چې څه وخت تلو بنو قریظه څخه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابو ته څنګه امر کړو چې د مازدیګر مونځ هلته ورسوئ لا یصلین احدکم العصر الا فی بني قریظه. صحابه روانو په دې کې د مازدیګر وخت شو او مازدیګر نور پریوتو ته نږدې و نور ډوبېدو والو صحابو مونځ نو کړی. بعضې صحابه وی چې مونځ کو نور ډوبېږي نور ورته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلو چې مونځ به بنو قریظه ته رسوئ. دې صحابه ورته وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد مونځ قضا کول نو بلکې د هغې مطلب خو دا و چې تاسو په توندۍ سره او په تیزۍ سره بنو قریظه ته ځان ورسوئ. د هغې هرگز دا مطلب نو چې تاسو مونځ قضا کړئ. نو صحابه په خپله کې اختلاف شو. نو د یو تپې وی چې مونږ خو مونځ کوو نو هله به ځو نو په لاره کې مونځونه وکړل د مازدیګر. او دویم وی چې نه مونږ ته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو مونږ به هغسې کوو مونږ به د مازدیګر مونځ بنو قریظه ته رسوو او د الله د رسول اطاعت دا واجب دی. هغې لاړل هغې نه مونځ قضا شو. کتابونو لیکلي دي چې بعضې دغه مازدیګر مونځ ماسخوتن وکړو ماسخوتن ځکه چې رشو لار خو لږه وه لیکن چې کله لښکر ځي ګڼ کسانې نو په هغې کې په رسېدو کې خصوصا په آبادۍ کې دا ګرانه شي. دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع لاړه یا رسول الله تاسو فرمایلی وو چې مونځ بنو قریظه ته ورسوئ مونږ خو دلته راورسولو خو دی په لاره کې مونځ وکړو. هغوی نه تپوس وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې یا رسول الله ستاسو مطلب خو مونږ دا فهم کو چې تاسو وی او تاسو غوښتل چې بنو قریظه ته زر ځان ورسوئ نو مونږ خو ځان را رسولی دی او مونږ مونځ نه قضا کولو. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا مونځ الله جل شانه په مؤمنانو باندې په وخت وخت فرض کړی دی نو مونږ وی چې مونځ په وخت باندې وکړو بنو قریظه ته هم رسېدی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم کتابونو لیکلي دي احادیثو کې هم چې تصویب د دواړو فرمایلو وي تاسو هم ټیک کړي او تاسو هم ټیک کړي دواړو. نن سبا فروعي اختلافات د مسلمانانو په منځ کې شیطان د اهل علم په منځ کې د اهل علم په منځ کې د علماو په منځ کې شیطان په زړونو کې دا واچي دی دا کوي دا نه کوي. بعضې اختلافات اصولي دي اصولي اختلافات دا بیل شی دی لکه معتزله په دې امت کې یو تپه تېره شوې دی یو فرقه معتزله وبوي چې تله د میزان نشته معتزله وبوي چې په قبر کې عذاب نشته معتزله وبوي چې د الله رؤیت او دیدار نشته. اهل سنت والجماعت وایي چې د الله دیدار په جنت کې شته او اهل سنت والجماعت وایي چې د میزان تله شته دی په هغې به اعمال تللی کېږي او اهل سنت والجماعت وایي چې په قبر کې عذاب شته. دا ټول امت مني ټول اهل سنت مني چې کوم سړی د عذاب قبر منکر وي دا د اهل سنت د طایفې نه دی د دې جماعت نه دی. دا اماغه د معتزله و عقیده د خوارجو د معتزله و خوارجو به ځان ته مسلمان وي او د ډیر سيزونه داسې نورم شته دی چې د هغې منکر وو د عامو مسلمانانو په شان یې هغه نه منل. دې ته اصولي اختلاف وي او دې خلکو ته زمونږ حضرات اسلافو اکابرو مشرانو تابعینو صحابو مبتدئین ویلی دي دا د دین نه خطا شوي سره د دې په باندې د کفر حکم په دې باندې نه دی لګولی. دومره غټ غټ نظریاتو کې عقایدو کې اختلاف دی چې سړی حیران پاتې شي. دوی ته مبتدعین وی
خوارج د دین نه اورېدلي لیکن کافر وته نه دی ویل سره د دې نن سبا معمولی سي دا پلان کې چې کوم نه په جمع سنتو پسې جمع پسې دعا کوي او دا جمع پسې دعا نه کوي نو چې څوک کوي نو هغه په هغه بل پسې خبرې کوي او هغه ته بد نسبت کوي چې څوک نه کوي هغه په هغه پسې ما ته بل رز مونږ سفر باندې وډر اسماعیل خان ته تلو په لاره کې زمونږ یو ملګری دی نو هغه کیسه وکړه زمونږ په علاقه په لکی باندې لکی مروت باندې اوسم یو مسله شته ده او هغه د ضالین او د ضالین والده زوادیان او دوادیان دا دوه فرقې دي خپل کې سوره فاتحه چې وای نو یو وی ولد ضالین او بل وی ولد ضالین او ضالین والا دوالین والو توتا یعنی زوادیان دوادیان او تکافر وی او دوادیان زوادیان او تکافر وی او بعضی پکې دومره غلو کوي وای چې کوم یو زوادی ستاسو جماعت ترالو نو دا غیر نجاست تر یو میاشته پورې هغه جماعت نه نوځي هغه جماعت چې اوینځي دا غیر نه پلیتی نه زی دا حالت به مسلمانانو کې قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي ولا تکونوا کالذین تفرقوا دا هغه خلق په سان ما جوړیږي چې هغه تفرق اختیار کو ډلې بازی نن سبا سیاسی توګه باندې د مسلمانانو جغرافي حیثیت ختميږي تفرق واړه ملکونه وای صوبه سرحد بیل کوي خیبر پختونخوا بلوچستان بیل کوي سند بیل کوي پنجاب بیل ځان ته پاتې شي مستقل یو ملک چې په څلورو حصو کې کشمیر بیل شو په 15 حصو کې تقسیم شو هغه واړې برخې شوې واړې ټوټې شوې نوړی چې غټې نه تیرول ګرانی او چې وړی نو بیا تیرول آسان نو دشمن ته داغه وال آسان نو جغرافیایي لحاظ سره مسلمانان تقسیمي جزیره العرب چې یو زمانه کې خو د خلفاو په زمانه کې خدا ټول دنیا باندې آباد دنیا چې وا د حضرات صحابه او د تابعین په زمانه کې په دې باندې د مسلمانانو حکومت د حضرت عمر رضی الله عنه چې خلیفہ ثانی دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلیفہ راشد 22 کروڑ مربع میل دا ټول اسلامی مملکت په هغه باندې حکومت او دا جزیره عربستان چې ونه دا حکم اس کم جزیره عربستان و نن سبا جزیره عربستان دیار لس ملکونو کې 12 ملکونو کې تقسیم ده وړي ټوټي دا غیوال آسان متحده عرب امارات وګوره چې ټول راغون کې نو سمره وړو کې جوړیږي دا په خپل ځان ته چې کوم دین واړو ملکونه دي کویت کډیر زیات مالدار شي چې وړو کې د دشمن په آسان راځي نو په سیاسي توګه باندې هم مسلمانان طاغوت کافر يهودي پیرنګه هر یو کافر دا کوشش کوي چې مسلمان بیل شي او په جغرافي سطح باندې بیلای او په مذهبي سطح باندې خو ډیر زیات زور پدې لګولې ځکه چې دا مضبوط دغه د مسلمانانو مذهبي لحاظ سره چې مسلمانان یوي او د مسلمانانو یو کېدل داسې نه دي چې یو ځای کې راغونډي د مسلمانانو یو کېدل لا دي چې زړونه یوي عقیده یوي نظریه یوي عمل او کردار یوي اخلاق یوي معاملات یو شانی لباس او پوشاک یوي او د چا په طریقې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه دا مسلمان چې کوم ځای کې د سره به د الله نصرتي که یو په شرق پاتې کیږي او بل په غرب پاتې کیږي د الله پاک نصرت به وسه او که شرده یو مکان واحد کې راغونډي خو د هر چا سوچ بدل لې د هر چا کردار بدل لې او د هر چا اخلاق بدل لې د هر چا لباس او پوشاک او نظریه بدل دا بیا د دې وهل آسان دي دینی طبقه نن سبا دینی طبقه دعوت او تبلیغ په خپل زبان انتهایی ضروری او تزکیه او تصوف په خپل زبان انتهایی ضروری او تعلیم او تعلم په خپل زبان انتهایی ضروری او د دشمن سره جنگ کول په خپل زبان انتهایی ضروری او د ټول شعبې د مسلمانانو دي او چې دا یو وی ټول په خپل کې یو بل سره د دې تعلق وي یو بل ته دعاګانی نه دا امت مسلمه یو موټی دی او چې یو موټی دی نو وهله بیا ګران شي زما د الله سماته موټی جوړ کو نو چې اوس زه چاته سوق ور کوم نو په دې عمر کې هم گزاره کولې شي او چې کله ملاس کولاوي نو چې زمانه ماشوم هم دا ګوتونی ستاوي کی نو هغه ما ته کړی بي راته ولې بیل شي زور کم شو چې
چې کله هر یو کس خپل خپل شعبه باندې خوشحالي، نو دین معلومیږي چې دا دین د د الله په دین باندې عمل نه کوي، ځکه چې د الله په دین کې خدا نور شعبه هم شته، او چې کله په ټول باندې عمل کوي د دنه چې یو شعبه رستو کیږي نو دې پاغه پسې مري، او دی وایي چې په څه طریقه به هغه ز خپل کم، دا د الله بنده دی او د الله په دین باندې روان دی. دا تقابلی انداز سره اختلافات سیوا کیږي، جوړنو کې خیره پیدا کیږي، مسلمان د مسلمان نه جدا کیږي او بیلیږي. بهر حال لا ضمنن په منځ کې دا خبر عرض کنن سبا امت مسلمه کې د وحدت انتهایی سخت ضرورت دی، سخت ضرورت دی. دا ټول خپل شوبې دي چې کوم پر دې خلک ته غزمون نه کیږي. قادیانه هغه زمون سره نشي وځي کېده قطعا، يهودي زمون سره نشي وځي کېده، مرزایی زمون سره نشي وځي کېده، پیرنګي زمون سره نشي وځي کېده، کافر دی، هغه عقیده جدا. لیکن مسلمان د مسلمان سره چې د یو شوبه والی دی بلا بخپل کې اتحاد انتهایی ضرور دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو، ایک دوسرے سے الگ الگ مت ہو، جتہ بازی اور تفرقے بازی سے اجتناب کرو. اللہ جل شانو پخپل فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې بدو کسان استول دعا په یو مهم باندې دو کسان به وته فرمایل چې تتاوا د یو بل خبره ګورې منئ، تتاوا د یو بل خبره منئ، نافرمانی کوي. یو وړغونه دسته به استوله دا غي امیر مقرر کو، بیا به امیر هغه سره مقررول چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تللو، هر یو کس به امیر نو، او بیا به نور ته مامورین ته چې د امیر اطاعت کوي. هغه امیر به د عمر په لحاظ سره کشرو، او هغه مامورین به د عمر په لحاظ سره د فضل او شرافت په لحاظ سره داغه مخکې مشرانو، لیکن هغه به د امیر اطاعت کو. زید بن حارثه رضی الله عنه د صدیق اکبر او د حضرت عمر رضی الله عنه نه کشر دی، امیر جوړ کړی دی، هغه اطاعت کوي. عمرو ابن عاص رضی الله عنه ورسته مسلمان شوی دی، حضرات شیخین مخکې مسلمان شوی دی، امیر جوړ کړی دی عمرو ابن عاص، دا دواړه حضرات داغه اطاعت کوي. اسامه ابن زید رضی الله عنه چې کله امیر جوړور نو بعض حضرات اوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ک فلان کې ابو بکر صدیق سے پښتا عمر سے پښتا هغه امیر جوړ کړي، نو خدای دا خو ظلمې دی، نو خیز دی، نوجوان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګید، وی فرمایل چې د مخ کې بعض خلکو د په پلار باندې د اشکال اعتراض کړو، زید ابن حارثه او دا ما امیر جوړ کړي، د دې اطاعت وکول. ټول صحابه او سر پسترګو اطاعت رائے واغې ورکه د غي اظهار یو کو اطاعت کول. نو عرض می دا کول زما عزتمند چې تفرق او انتشار مسلمانانو کې دا انتهایی غټ نقصان رسي مسلمان ته. تاسو ګورئ نه دنیایي سطح باندې چې درونو په خپل کې اتفاقی، نو دشمن یو تمسترګ نشي وي، د دې په خپل کې اتفاق ته یو موټی دي، حالانکه دا اتفاق د دنیا لپاره دی چې رښتیا ته پوسره نه کې. کچره دا اتفاق د دین لپاره شي او بیا د هر دینی رور سره شي، او دینی رور هغه دی چې کوم کلمه گو دی هغه زمونږ دینی رور، که هغه په جاپان کې ولې نه دی، که په امریکا کې ولې نه دی، دا ټول په خپل کې یو موټی شي، دا مسلمانانو ته بیا څوک نشي ویلی دا الله جل شانه نصرت بدای سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اختلاف د ختمولو لپاره فرمایل چې هر یو په درس باندې چې چا موږ کړي دي نو هغه هم ټیک کړي دي، چې چا دلته رسول هغه هم ټیک کړي دي. ته فروعي اختلافات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه مختلف رائے او یو په بل باندې نکیر نه دی کړي. صحابي وای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم حج ترالو حجۃ الوداع فمنا من يلبي ومنا من يكبر ولم ينكر على احد، بعضی په مونږ کې تکبیرات وي او بعضی په مونږ کې تلبیه وي او یو په بل باندې چا نکیر نه دی کړي. په حج کې چې کله تاسو ته پته ده د مینا کې وی سړی رستې رشي، دا اتم تاریخ د ذوالحجې شپه تیره شوه، سبا شو، نو دا نهم د ذوالحجې دی، او دینه پس اوس خلک عرفات ته روانېږي، نو دلته تکبیرات شروع شي، تکبیرات تشریق تاسو په خپل علاقه کې وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نن سبا بعض خلک غلو کوي، زه شیطانانو وشتو ته روانم،
نو ما تلبیه وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. او د تلبیه حکم په حج کې دا دی چې کله دی د جمرة العقبہ د غټ شیطان رمی نی کړي نو تر هغې پورې به تلبیه وی او تکبیرات به چرته وی. تکبیرات په مزونو پسې وایه او د هغې نه علاوه هم ویلی شي او تلبیه هم ویلی شي. ما تلبیه وی شیطانانو ته نږدې شي وو ځان سره لګیا وم وی مې نو یو عرب ما سره و نو هغه داسې پسنډه والم ما ته وایي چې دا تلبیه وخت نه دی. ما ورته د څه وخت وی تکبیرات؟ ما د دواړو وخت ته تکبیرات وایه زه به تلبیه ویم. نو سخت نکیر کوي معمولی غونې چې یو سړی په خپل رای د خپل امام په مذهب باندې عمل وکړي په تا باندې سختي کوي. بد رد درته وایي سپک درته وایي. هلکه دا فروعي اختلافات دي. ستاسو امام داسې وایي زمونږ امام داسې وایي. دا هغه اختلافات چې کوم په دې واقع تاسو ته ذکر شو دې کې گنجائش شته. دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. نن سبا هغه خبرې چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په صحابو کې هم نه وي په هغې باندې جنگ جګړې مار کوټار فساد دا په باندې کې عرض مې کول زما عزتمندو چې دا څیزونه یې رول پکار یو د الله جل شانه سره تعلق پکار دی. که ته په خپل مشر او په خپل قائد پسې په دې کې ځې جنگ جګړې کې نو دا ته د الله په دین باندې عمل نه کې. دا پتا کې تعصب دی. دا پتا کې لیډر پسندیده قائد پسندیده او خدا پرستی در کې نشته دی. ته د خپل قائد پرستش کې دا هغه په خبره باندې روان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دواړو تصحیح فرمایل. علامه ابن قیم رحمه الله چې حنبلی عالم دی او د استاد ابن تیمیه ابن قیم وای چې په دې کې بیا افضل څوک چې چا مز وکړو نو هغه خلق افضلو او که چې چا بنو قریظه ته د مازدیګر مز ورسولو هغه افضلو. دا د علماو جد بل تحقیق دی. بیا هغه فرمایي چې چا آلته په لاره کې مز وکړو نو هغه افضلو په نسبت د هغه چې مز بنو قریظه ته ورسولو. ولې؟ وجه یې دا ده چې جنگ کې خو هغه یې میثاق غشتي ده. بنو قریظه ته خو هغه یې مره ورسېدل لږ وروسته به رارسېدلي او هغه یې مزم قضا نه کړو د وخت نه نو هغه یې 2 اجره وګټل 2. او چې کوم کسان راغلي دي نبی کریم بنو قریظه ته ځان رسولی دی مزي قضا کو نو هغې ته 1 اجر دی. بیا علماو د دې نه اصول رایستی دی چې مجتهد کله اجتهاد کوي نو المجتهد اذا اخطأ فله اجر واحد واذا اصاب فله اجران. چې کله مجتهد فقيه امام هغه خطاو کی غلطیو کی نو بیا مته 1 اجر دی. او چې کله ثواب وکي یعنی هغه لار اختیار کړي چې کومه درسته و نو اوس ورته ډبل اجر دی 2 اجرونه دي. نو چې چا په لاره کې مسکړی دی ته 2 اجرونه دي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت د بنو قریظه سره د جنگ په هغې کې میثاق واغېسته او مزم د وخت نه قضا نه کو په وخت باندې وکړو. هغه د سوچ نه د مضغون د فکر نه کار واغېست او د بلې طایفې د صحابه کرامو دوی په ظاهر باندې عمل کړی دی ظاهر نصیحت غشته دی نو 1 اجر وی دی تم دی. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله لاړو د خپل ځان نه مخکې حضرت علی کرم الله وجهه هغه یې استولی جنډه یې ورته ورکړې وه وی ته لاړ شه علي او بنو قریظه ته ځان ورسو او جنډه هلته کې ښخه کړه. بنو قریظه یهودو په خپلو قلا کې ځان بند کړی و. نر ښځې ټول په قلا کې بند شي وو. قلاګانې وې هغه زمانه کې ځان یې محفوظ کړی ورونه یې بند کړي وو. حیی ابن اخطب چې د هغه تذکره تاسو ته مخکې شوي وه هغه په خیبر کې پاتې کېدو بنو نذیر سره یې تعلق دی او دا ټول جنگ هغه جوړ کړی او د مکې کفار قریش او غطفان د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف هغه ته لمسون کړی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف جنگ ته راوستی و. هغه حیی ابن اخطب چې کله کافر لاړل نو کعب ابن اسد د بنو قریظه سردار ورته وی چې اوس خو د مونږ یوازې پرې خو اوس به ته ځې نو حیی ابن اخطب ورته وی چې تاسو نه نظم تاسو سره به نو هغه سردار د خیبر د یهودو لیکن دی سره پاتې شو هغه په قلا کې بند. حضرت علی رضی الله عنه چې څنګه رالو نو چې جنډې خخول نو بنو قریظه ولیدو د قلا د دننه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر سپکې ردی او بد رد ووی کنځلې وکړې
حضرت علی رضی الله عنه مسلمانانو جواب ورنکړ، ډېر خفه شو. چې کله حضرت علی رضی الله عنه پوه شو چې دی خدا سې سپکې ووي، نو هغه واپس شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لاړو. هلته کسان پرېښول. پیغمبر علیه السلام سره په لاره کې یو ځای شو. وی چې یا رسول الله تاسو مه راځئ، دا ډېر خبیث خلک دی، تاسو مه راځئ، واپس لاړ شئ. مطلب یې دا چې دا خو زه لاړم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې داسې کنځلې وکړې. اوس خو هغوی راګیر دي په قلا کې، او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړ شي داسې ژبه دی د هغوی په مخ کې استعمال کړي، نو بیا به مونږ څه کوو او بیا به څه کېږي؟ دا خو به ډېر زیات زمونږ دپاره ډېر د غم خبرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو مه راځئ، بس مونږ ډېر یو، مونږ ورسره جنګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای علي ته ما ولې واپس کړې؟ هغوی چې کومې کنځلې کړي د هغې د وجې مې واپس کړې؟ دی ورته ویلي نو. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې هغوی بد رد ویلي دي. ویل چې یا رسول الله ډېر خبیث خلک دی او ډېر خراب زړونه یې دي، باطن یې دي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې غم مه کوه، دی به چپ وي، کش به نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مخامخ شو نو ورته وفرمایل چې یا اصحاب القردة والخنازیر، ای بیزوګانو والو او ای خنزیرانو والو، ای بیزوګانو والو، ای خنزیرانو والو. دا یې ورته ولې ووایي؟ ځکه چې د دوی مشران په یوه زمانه کې د بیزوګانو په شکل کې بدل شي و مسخ شي، او د دوی مشرانو نه خنزیران جوړ شي. او دا د داود علیه السلام په زمانه کې. داود علیه السلام د الله پیغمبر، د سلیمان علیه السلام پلارو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې تیر شوی دی. بنی اسرائیلو پیغمبرانو مشهور پیغمبران دي. داود علیه السلام په زمانه کې د الله جل شانه د طرف نه یهودو ځان دپاره یو ورځ خوښه کړې وه چې دا به زمونږ په هفته کې د عبادت ورځ په دې کې مونږ کاروبار نه کوو. هغه ورځ کومه یو خوښه کړې وه؟ د هفتې ورځ، یوم السبت، د هفتې ورځ. د دې انتخاب یې کړو. بیا چې کله خپله ځان دپاره ورځ خوښه کړه، نو بیا په هغه ورځ کې هم دنیایي معاملات او هر څه کاروبار یې پکې کولو. الله جل شانه ورته وفرمایل د پیغمبر په ذریعه چې ګوره تاسو په خپله د دې ورځې انتخاب کړی، دې ورځ کې به د الله د عبادت نه علاوه بل یو کار نه کوئ. دی د سمندر په غاړه پراتو، نو مچی مارو د میانو ښکار به کولو. نو د هفتې په ورځ باندې د الله جل شانه خو الله دی، هغه بادشاه دی، هغه چاته محتاج دی نه. هغه خو داسې نه کوي چې دا بندگان که چېرې ختم شول یا دی بل طرف ته واوړېدل نو زما عبادت به څوک کوي. الله جل شانه چې ټوله دنیا د الله په عبادت باندې جمع شي، نو بیا هم د الله خدای دی او د هغه په خدایي کې ذره برابر زیاتې نه راځي، ځکه چې زیاتې په هغه څیز کې راځي چې هغې کې نقص وي. او چې ټوله دنیا په شرک باندې جمع شي او یو کس هم د الله بندگی نه کوي، نو د الله جل جلاله په عبادت او بندگی کې نقص نه راځي. چې هیڅ څوک هم په کائناتو کې نی، یو الله موجود دی او هغه بیا هم کامل دی، په هر لحاظ سره پوره دی. دنیا کې خو انسان داسې د دنیا انسان چې څوک ورته سلوټ وکړي، سلام پرې واچوي، عزت یې وکړي نو معزز شي، او چې څوک نه کوي نو بیا نه. الله جل جلاله داسې نه دی. تاسو په مسکي وایي انک حمید مجید. حمید هغه ذات ته وایي چې څوک تعریف نه کوي او په خپله ستوده شدی، او مجید هغه ذات ته ویلی کېږي چې هغه څوک بزرګي بیان نه کړي او په خپله بزرګ وي، دومره لویه هستي وي. انک حمید مجید. یا الله ته حمیدی. چې څوک تعریف کوي نو هغه ته محمود وایي یا ورته محمد وایي، او چې څوک د چا بزرګي بیانوي نو هغې ته ممجد وایي. او الله جل شانه حمید او مجید دی د صفت مشبه صیغې دي دواړه. حمید هغه ذات چې په خپله قابل لستایش دی، تعریف د هغه سره دی متصل، او مجید د مجد والا دی، بزرګۍ والا دی. نو الله جل جلاله خو غنی بادشاہ دی، چاته حاجت نشته. الله پاک په امتحان کې نو کومه ورځ چې به د دې چوټي وه، د دې په زړونو کې خوښي وه، چې په کومه ورځ چوټي وه د هفتې په ورځ باندې، په هغه ورځ باندې امیان ډېر زیات وو.
او چې په کوم ورځ به چھټي نه وه نو بیا میان نو په سمندر کې کم بو میان به د هفتې په ورځ باندې دومره رال ویوم سبتهم شرعا د اوبو په دې په مخ د پاسه به دا میان داسې وو چې دا ټول اوبو دا مخ به ډک کړو دوی نه برداشت نشوه دا امتحان دی د الله پته ال لګي د انسان د ایمان د مسلمان چې کله ازمیخ راشي او د کامیاب شي دی وایي زه حرام نه خورم او حرام شوړه رااله او هغه سونم نه دي هغه د لکونو د کروڑونو په حساب سره دي اوس به پته ولګي چې دا مؤمن دی هغه وخت کې د صبر شي رشوت رالو سود رالو غصب رالو پردې مال وسره امانت ته هغه رالل دغه وخت کې دی چې کوم دی نو په هغې باندې نه یریږي فضیل ابن عیاض رحمه الله به شوکې کولې او چې کله سمې لارې ته راوړې د شپې یو ځل بهر راوتی دی قافله تېرېده قافلې والا په خپله کې خبرې کوي چې تاسو ته پته ده دا د فضیل ډاکو علاقه ده او خیال کوئ ګوره چېرته که مخې ته رالو سامانونه پټ کوي که نه نو پرې به مو نه دي نو فضیل ابن عیاض دغه وخت کې دسماتې ته وتی او څادر یې په ځان باندې اچولی دی او سر یې ټیټ کړی دی او توبه یې ایستې وه نو نږدې شو هغې ته ورته وایي چې فضیل نه چې څنګه تاسو یریږي دغه رنګ اوس فضیل د تاسو نه زیات یریږي مطلب دا دی د الله نه یریږي خو که تاسو ته نقصان رسولو د خدای نه یریږي چې ځینې خدای مې ونه نیسي دی په پد کې اوس هغه فضیل نه دی بیا د الله جل جلاله نه یریږي انسان نو دی په هغه ورځ باندې داسې چلو کو چې خندقونه د سمندر په غاړه وکنستل او هغه خندقونو ته د سمندر نه وږی وکړي نري لختي او هغه لختو کې به هغه میان رالل ځکه چې میان خو ډېرو خندقونو ته به راپرېوته نو بیا یې په دې کې چې کوم دی نو کاڼی کېښو تیږه به یې پکې کېښو اوبه به یې بندې کړي بس صرف دومره کار به یې کولو بیا چې به سبا د اتوار ورځ شوه نو هغه خو بیا د کاروبار ورځ وه نو بیا به دی جاولونه ورسره وه خندقونه به میان په اسانه نیول نو پیغمبر ورته ووایي چې داسې مه کوئ تاسو الله منې کړي یئ دی ورته وایي مونږ خو ښکار د هفتې په ورځ نه کوو بلکې د اتوار په ورځ کوو دې ته هیله وایي هغه چلول او هیله چې ته په هغې سره یو حرام شی حلال کې یا حلال شی حرام کې دا هیله حرامه ده او الله جل شانه دا ښه ویني ته شراب ته بل یو نوم کې دی اوس کې دا شراب نه دی ته سود ته بل یو نیم کې دی او کې په بینک کې کاروبار کېږي دا هغه سود نه دی هغه سود داسې دا داسې دی د دې نوم داسې دی د هغې نوم داسې ته زنا ته بل یو نوم کې دی ته بې حیاګیرۍ ته بل یو نوم کې دی بې پړګیرۍ ته بل یو نوم کې دی ترقي په نوم باندې وغیره وغیره دا الله جل شانه ته دوکې ورکړي یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون دی الله او د الله رسول ته دوکه ورکوي لیکن دی ځان ته دوکه ورکوي پوهېږي نه الله ته دوکه نشي ورکول نو چې کله یې داسې کول نو پې باندې د خدای عذاب رالو او عذاب پې باندې رالو داسې چې د دی چې کوم بوډاګانو هغې نه خنزیران جوړ شول او چې کوم ځوانانو هغې نه بیزوګان جوړ شول الله مې دې وساتي د خپل قهر و غضب الله پاک هر څه کولی شي دې امت لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې کړي دي لیکن استیصال د دی نه کېږي داسې هغه د هغې جړې بیا ووتې نوغې ووتو او د دې امت داسې نه د پیغمبرانو سالم قومونه هلاک شوي دي د لوط علیه السلام ټول قوم کافر هلاک شوی دی نافرمانه یو هم پکې نه دی پاتې شوی سما د فرمان بردارونه د نوح علیه السلام ټول قوم هلاک شوی دی تباه شوی دی سوا د اتیاو کسانو فرمان بردارونه ټول هلاک شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لپاره دعا کړې ده نو استیصال نه کېږي خو ځای په ځای داسې واقعات اوس هم راتلی شي د دې نه انکار نه شي کېدی الله جل شانه دې مونږ وساتي بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوی ته خطاب کولو چې یا اصحاب القرده والخنازیر اے بزوګانو والو اے خنزیرانو والو نو د دې نه مراد هغه چې ستاسو مشرانو ماغه اغزلکم الله جل شانه تاسو رسوا کوي او کنه چې څنګه دا आवाज ورکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو یې د حضرت علی سے پوڑان کنزل کولې پیغمبر علیه الصلاۃ نو یا په زلزل او به ابو القاسم نم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا غشتو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.